کله چې د صنعا علاقې د نجاشي حکمران په صنعا علاقه کې یو لویه ګلجه جوړه کا. په هغه ګلجه د دې وجنه چې عرب ټول د محمد رسول الله نه مخکې هغې د بیت الله سره محبت، د بیت الله سره مینه، د هغې ساتنه او د هغې صفایي او د هغې خدمتونه دا به قریشو اکثر کول. په دغه حالات باندې د صنعا چې کوم د نجاشي گورنر و نو هغه یو کوشش دا وکړو چې خپل یو ګلجه جوړ کا. تکلیس په نوم باندې یو لویه ګلجه چې کوم دی هغه په صنعا کې جوړه کا او د ویل چې خلک د دې طرف ته متوجه شي عرب د بیت الله طرف نه راوړي. خو عرب د بیت الله نه اوړېدونکي نو، اگر چې مشرکان وو په بیت الله کې 360 بوتان دننه او بهر ایښودي وو، اگر چې په بیت الله کې به د شرک آواز لګولو، اگر چې په بیت الله کې به بوتانو ته سجدې لګولې، اگر چې د بیت الله دننه به د لات او د غزا او د منا آوازونه کول، اگر چې سجدې به بوتانو ته لګولې، خو د بیت الله پرېښودونکي نو. د بیت الله خدمت چې کوم دی هغه د لاس نه چاته ورکوونکي نو. په دغه حالاتو کې د صنعا په مقام باندې کومه ګلجه چې جوړه شوې ده د نجاشي باچا حکمران د هغه گورنر جوړه کړې ده او یو بهترین طریقې سره چې خلک د بیت الله نه د هغې مخ وړي او دې طرف ته راشي او د تمامې دنیا خلک چې بیت الله ته راځي د هغې سره محبت وکړو د برداشت نه کو. په دغه کې ابرهه چې دا د هغه وخت گورنر د نجاشي باچا و، دې سره د خپلو قافلو بیا روانیږي او وجه دا وشوه واقعه دا راغه چې کنانی د ده په ګلجه کې چې کوم دی ډک او دسماتې وکړو د دې وجه نه چې دا تا د بیت الله په مقابله کې جوړه کړې ده، دا تا د هغه حصې په مقابله کې جوړه کړې ده چې کومه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په لاس باندې جوړه شوې ده. ځکه چې دغه خلکو مشرکینو بم خپل نسبت چې کوم د ابراهیم علیه السلام ته کولو او دغه مشرکینو بم خپل ځان د ابراهیم علیه السلام ته منسوب کولو. ځکه خو قرآن وی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن کان حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. ځکه یهود بویل ابراهیم علیه السلام زمونږ نه و، نصارو بویل ابراهیم علیه السلام زمونږ نه و، مشرکینو بویل ابراهیم علیه السلام زمونږ نه و. نو الله ورته وما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نو. نو دی په دغه توګه باندې د بیت الله خدمتونه کول. کله چې کنانی په هغې کې ډک او دسماتې وکړو نو د هغې په مقابل کې ابرهه خپل د اتیانو فوج تیار کو او هغه فوج د صنعا علاقې نه د بیت الله طرف ته را روان کو چې اوس دغه د بیت الله کم ځای دی کومه کمره ده دا غورځونکی یم، د دې د حفاظت به اوس څوک نه پاتې کېږي. په دغه حالات کې د قریشو بعضې مشرانو سره ملاویږي، هغې ورته چې نه د دې حفاظت کوونکي هغه شته دی. نو کله چې د ابرهه را رسي او داسې علاقې ته چې نن هم خلک هلته د حج په موقع باندې لاړ شي د ابرهه هغه ځای ورته معلومیږي. د ابرهه هغه ځای چې کوم دی هغه ویني په ده باندې چې کوم ځای کې د الله د طرف نه عذاب راغلی دی د هغه معذب ځای هغه تمام حاجیان چې کوم دی هغه ویني او هغې ته ګوري چې یقینا دا هغه علاقه ده چې الله جل شانو د توتاګرو په ذریعه باندې د بیت الله حفاظت کړو. نو سره د اتیانو د فوج را روان کو، په اتیانو باندې ناس د بیت الله د منهدم کېدو دپاره، د بیت الله د لړکولو دپاره او د بیت الله د ختمېدو دپاره. خو الله جل شانه د بیت الله حفاظت په خپله باندې وکړو او رب په قرآن کې د هغې دپاره په خپله فرمایي الم تر کیف فعل ربک بعاد. دغه چې کوم دی مختلف طریقو سره د قوم عاد، د قوم سمود، د قوم سبا، د دې ټولو حالات الله بیانوي. رستو علم تر کیفه کې چې کوم دی دغه وړوکې صورت کې الله جل شانه د ابرهه حالات هم بیانوي. نو به اصحاب الفیل دا عمدغه خلکو ته ویلې شوي دي کم چې د ابرهه چې کوم دی د هغه فوجو به اصحاب الفیل. نو دا هغه خلکو چې په دغه باندې راناستي په اتیانو باندې او د پیغمبر علیه السلام د ژوند نه مخکې دی او د بیت الله منهدم کېدل غواړي. نو هغه خلک چې د بیت الله د منهدم کېدو دپاره او د هغې د ختمېدو دپاره کوشش کوي د مینا د خیمو سره کله چې اوس په پل جوړ شوی دغه پل نه راوړي دغلته په الله جل شانه توتاګر کې راوستل. بیا اصحاب الفیل
الله جل شانو په دې باندې هغه توتاګر کی راواستل او په پنجه کې به یو وړو کې غون تکانی نیولو چې هغه د دې د پاره ایټم بم چې را لړه بشو د دنه بم اوتو د اتینه بم اوتو او هغه به یو داسې بلاست غون تو کو چې د دبم بیا پته نه لګیدا او نه به د اتی پته لګیدا نو الله جل شانه د بیت الله حفاظت کو د دغه حفاظت په بنیاد باندې خلق متوجه شي چې واقعي د دې رب اوسم د بیت الله ساتي نو دا د چا د پاره ساتل کی